په دې کوڅو کې ګرځي چمټا ور سره د اوسپنې پلانی بابا قلندر راغله ده ښځې چې ورته داسې وګوري د دروازې په سوري کې سترګې سري وای خوري سوچه صاحب دی سترګې سري دي سوچه صاحب دی او سري هغه سترګې دا کمبخت په چرسو سکلو سکلو سري شي نو دینی سوچه صاحب چیزی او سورنک لارو قلندر در نبی نوا دے کور تا دے خدای خیر کی قلندر در مزا مزا بابا الا مزا قلندر بے نوا خدای توبہ غاٹ سنڈا بئی داتی عمرہ غٹ بئی چمٹا باور سرائی صحبہ خدای توبہ رہی اے بدبخ قوم اے بدبخ قوم داس خلق له خیرات ور کولم ناروا دي ته دې ته آماده کې چې په تیار درته ملاويږي مزدوري مکوا کار مکوا اے بدبخت تاسو وګورئ په شب قدر میاشت کې خزي پالونه اچي کړي خیال کړي اچي د پښتنو کې ټول وایي کنه پالونه اچي کم چې ورشه پتی خان پلار ستا پالم راووته ورته ښه څه پکې راووته ګیره به دې نوران لګوږي دا شي هلته به سره وکړو دا خبرې خو نن مې دا خبرې ضروري ګڼلې دې خوا وګورئ تاسو کې داسې دي محرم میاشت وه په کار چې شهادت څه خبرې کړې دا ده څه ووایي ما دغه ووایي راغلی وی تبی نیولی وی د کونې نستم مې درته په دا سنبای کې وواله دې دې نه دې تبه وطنه قسم په خدای دی چې په دې پېښور کې یو ملا دی یو سړی وله راغی وی جي ښځه مې په 3 کاڼي طلاقه کړې ده څنګه چلو مال راغی مال په 3 ویلی ما یو 2 3 دی ویلی دی ویلی ما دا خو طلاق غلیظه دي او حتی تن کې حزوجن غیرانه بغیر بکار نه کیږي چې بل ته نکاح کیو وی چې دا خو ډیره ګرانه ده د پښتو ملک دی ما چارڅې نه زڅو وی څه گنجائش به ونشي مال بالکل نه کیږي وی چرته یو ګټ کې څه پیدا کا ما وی چې بالکل نشتا لاړو صاحبہ لوی سړی ته ورغی او چتلو نو دا پېښور کې نن بیان سحر روغنۍ پخی پیژنئ غوړي پې ومږي داسې هغه او پکې لږ الوام کې خوجي دا مې راوړي دي ها ډېره ښه چای اوس سبا بیا په 3 ورځ چې ورغی وی چې یو مسله پېښه ده وی څه وی داسې ښځې ته مې په غصه کې وویل چې 1 2 3 دا ټکي هم یاد لرئ بعضې سړی راشي چې مولانا صاحب په غصه کې مې ووایي چې 1 2 3 نو په ایمان یې وایي چې په رضا هم څوک ښځه پرېږدي چې په غصه کې نه یعنې په خوشحالۍ څوک ښځه پرېږدي چې په غصه کې نه خو غصه یې نو پرېږدي په غصه کې وی جی داسې دی 1 2 3 مې پوه نه او بالکل غصه کې او مزغوم انکار نه کول نو ورته وایي چې کل تو وطامینا کل وطامینا سبا بیا صاحب روغنۍ څه چې دا دغه یې وړې کتلمې او یو یې مړې د لاورینه خوشبویدارې او مزېدارې دیکھو وګورئ د خار خلق ہے ملوانے گڑے نا الوا خورن لاہوری دی الوائی کی نے مکا چھوڑی ایک ملا تا تدک کے لاہوری دی دکان سے سویلے کھڑوتا ہوئے ملک تاسو وران کو ظالمانو نامے زمون بدنا دی تاسو سار دی الوایانو باندې وګورئ چې څوک ولاړی دا پوره او کتلمې ته خوري او کزیر ما خو کپ دې 15 کاله کې خورلی زهر به مې خورل بیا یې سبا یوړې ورته وایي چې دې تاسو ګوره
गल नू गोल मगोल रखसी है, किसी नू कह नहीं ते राती जाके अपनी रन नू कह के तने मनु कबूल की तो है, वो कहती हां तू कह के मन भी तनु कबूल की तो है, तब बस निकाह हो जासी। खुद दूसरे मुला को ना पूछिए जालिम ने मुला तबाह कर छोड़ ते हफ्ते विच कदी कदी थे आया कर आगख पे पर वही तेरे जब तो कुर्बान जावा, मेरा तो बेड़ा गड़क आया इन मलवाने ने, और बिजली घर के मुला ने भी मनु तबाह कीता है, उन्हें भी गरक कीता है कि बिल्कुल रवा नहीं होंगी। वर्ते हुई जी बिजली घर मुला नु छोड़ो, बड़ा जालिम आदमी है। इथे कदी कदी आया था कि गल नू गोल मगोल रख के माता हो रही चाचे मल को खड़ो खुदा दी की चिवाद मही मलकताओ माओ खड़ो जमा उस्ता को बेड़ा तबाश व गटुए दे अंबर सरों में खुलाया चो दा वनडे और माल जो बने द पाकिस्तान खुरी कले द तंगो पेंसो फैशनी कले द अर्तो पेंसो फैशनी म्याश के वाला लफ्ज जोड़े बदलावा और आ बदलावा और दा दोन दोड़ाए बड़ींबे और हरिंबे उसको गो रही द तंगो पेंसो फैशन नूगत कमीज को वाला क्या हो तंगी पेंसी और द दिया चादर है होगो अच्छा पला रवानी दास دا ګوتیم داسې نیولې داسې به درته وګوري په دې الیکشن کې یوه داسې وه زما ډرایور ما سره نو ما ته وی چې مولانا صاحب که دغې خو ما ته وکته خدای راستي که زم تاله ووټ درکړم ته دې سترګو ته خو یې وګور شرمېدل یا قومه شرمېدلو شرمېدل په دغه کوچي بازار کې د چا ښځو د بډو نه تانونه راوباسي شرمې دلو دې دې کې د چا خزو په بډو باندې تارونه والی شي په دغه مینا بازار کې د چا د خزو ناپونه درزیان اخلي د چا د خزو ناپونه اخلي شرمې دلو تاسو د واده په کارت د هلک او د جینۍ د لاس تصویر وي د جینۍ لاس کې ناخن پالش لګېدلی ناخن پالش چې کومو ښځو په نوکونو لګېدلی وي نه اودس کېږي او نه غسل وځي ناخن پالش یو مستقل پلستر دی اودس کې چې نوک اوچ پاتې شي اودس نه کېږي غسل کې چې نوکان اوچ پاتې شي غسل نه وځي رحمت بدر باندې څنګه ورېږي چې ټولې ښځې په بې غسل کې ګرځي هلکه نوکونه سره کولو کې څه چل دی یعنې زه شیشه یم د خلکو نوکونه یې دومره دومره اوږده کړي دومره دومره اوږده نوکونه د ښځو سړیتوب زده کوي مړي مونږ تباه ژوندي مونږ تباه ودونه مم تبا مړی مم تبا زندگی مو ټوله تبا ودونو له خلک راوړی کاډونه دي سبا هوبل ډونګي دي او کړم کړم چې الکه ولی خدای دې قرآن کې اصلاني وعده تللی چې سبلای پکې چولې چې الله زره خلق راغلي الله زره خیره درته کوي نو سر دې د چرګانو چټوشه کار دې زده چې دا خلک راغواړي خو چا غریب باندې دا پیسې تقسیم کا کنه کار دې سره چا خوار غریب لاور وعده دې خیرات ته غریب راغی جوګم زاتا نو دا سیملا کیونی سن منډه 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 دا سی بار د دروازې دا تاسو خلک یو شرمې دلو دا ستاسو ودونه دي دا ستاسو خیراتونه دي را پاسې علماء دیوبند چې دي رسول الله نه مني اولیاء منام اولیاء کې چرسخانه نه منم اولیاء منم اولیاء کې بنخانه نه منم اولیاء منم اولیاء دوپړای او باجې نه منم
که په دوپړو په باجو مړی بخلی کیږي نو بیا د قرآن څه ضرورت دی خو چې چا کې مړی وشي مور او پلار قبر ته دوپړی او باجې بوزۍ ورته غږوئ که دی خو وګورئ اولیاء تاسو منئ که زه منم زه چې د ولی قبر ته ورشم قرآن ورته ویم او تا دوپړی او باجې او ډالۍ اغستی او جنډې دې اغستی او غړت جی بنګ او پکې ګلونه یې ورچولي او سنیاسي پکې روان کړی څه چل دی د بابا ډالۍ روانه ده او شرمېدل اوس زمونږ پته په دې ډول ناصر خان کیسټ هاؤس بیرن کچرے گیٹ اشرف روڈ د فقیر خان سره پګیټ کې د ناصر خان دکان خو دې دغه نه یری نو یو سړی خپه نشي یو سړی او ښځه ته ډېره یریده او یو سړی او ښځه ته اډو یریده نه وی چې هلکه دا تاسو چل کړی دی تا نه ښځه ډېره یریږي ما نه اډو یریږي نه وی ما چې واده وکړو او کور ته رالم ړومبی شپه مې واده کوټه کې پیشو چې هغې میو نارې که ما چاړه راواغسته او یو څو چړې مې پیشو وواده چې ومې واله ښځې مې چې وکتې چې بیړه تباش دا خو ډېر ظالم هغه مې چې ښځه یریدلې ده نن هم یریږي د لالامیتو څه چل کړی چې دم بېګاله پیشو بوتلې ده دم بېګاله پیشو بوتلې ده پولیس والانه مې تپوس وکړو دا ښځې م سمې ووالې که وی چې نه راسې ځمکې له به م ټپ ورکولو ځمکې له م ویل ټپ ورکولو مال په مونږ خو یې سم راږدئ دا باڼسونه خدای م خوار نه که دا مونږ له دا د ټیمانو څیزونه ګرځوئ هغه څه ورته وایي دې څه شیونه پیدا کړي د ټیم ځان بچ کوي او مونږ وهي نو مال دا ښځې م سمې ووه ویل نه هسې ځمکې له م ټپ ورکول نو دوی ته به هدایات شوي که نه چې دا صنف نازک دی چې ډېر یې ونه وهئ په اخبار کې مې فوټو ولیدو نو یوه داسې پوره دغه غوندې ده مخکې چې روان دا به م د چا تله ښځئ که دا به م د چا لور وي دا به م د چا خور وي لعنت په داسې ملک لعنت په داسې ملک چې د کوم ملک حیا او غیرت دای سړی ټول تباه شو غرق شو سیلاب پې راغی چې زمونږ ښځې سړکو ته راووتې او بیا ملایت برباد او شریعت برباد والله العظیم چې په دې ملایت ما تاسو نه پوزې او غوږونه پرې نه کړل زه به د سړي زوی نه پاکستان کې سړی لا شته دا یو څو لچرې کوچرې زه ټیک کولی شم که پولیس او حکومت کې غیرت نه وي قسم ته خدای دی چې په دې عوامو یې درته ټیک کړ که دوی بیا په دې پېښور کې د اسلام خلاف ناره وواله او ما د دوی نه غوږونه پرې نه کړم دا ګیره به زه په مخ نه ګرځم موت کا ایک دن معین ہے
नींद क्यों रातों भर नहीं आती। हर हाल में हक बात कहेंगे, मिंबर न सही बरसरेदार कहे। زما مرګري وی الیکشن را روان دي خزي مزي زخوا د الیکشن ته درېګم هم او کو درېګم د پلیتی په ووټ زمنبر کېګم نه زما د غپلار دی په قبر کې بیړه تباشي چې د کنجري په ووټ به زمنبر کې دا منبران چې دانن ته باکه واته او په شرمونو شرمېده دا په پلیت ووټ منبران شوي زب په پاکو ارادو د دوی پلار جوړېږم په پاکو ارادو جمعیت العلماء اسلام با په پاکو ارادو پاکستان لیول قوت حاصلې او ان شاء الله دا خزه به د کورونو نه مانه بار نه راځي بابا خزي سړی پیشو دنه نکړه میاو 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 د چاړه راوغست غټ چې پیشو وواله خزي ورته ویلې پدر خانګل وی ایترنکو او مردن گربه بی اول است وی اوس پیشوگانی مو آغا پیشو وجل دڑنبایش پیکار دے دا باگرو دلت ما پڑنبایش پا پی جندلے دا ما پڑنبایش پا پی نمونگا پڑنبایش پا پی جندلی ذکرانا سرک تروتی خز سر سڑے اونیسا او دے کچرولے بوزا سچلو نہ جیتا وکیل جیتا پلارا تیرے دو زنانا وا چرتا آواز ہسے اخوا دیکھوا نور دو نہ جیتا داسی دا خواہ خواہ زدہ لاڈ میکال اجازت کرے پا زمانہ پہ پریدی مار دا کم ملک چی دا سی دوس قانونی خزی سر سڑے اونیسا خزی سر سڑے اونیسا او دے میدان تیراو باسم کننگم پاک دا چرازائی تماشا ہو کئی تو گورا چی مانا بیا سوک زناو کی شرابی نسم او کننگم پاک تے پاس خجوم پر تک تے اوباسم او خلقو تلان جو گورائی دے گا کھانے تے او بیا جلات تاویم چوی ہوا پدا دبر باندے او اتیا درے پدا ڈا کھانا لگاو کم کتاسو زمانہ شراب اسکل زما پا مختو گئی مجال دے خزو تا اعلان کو چکر ہوا تی نو پوزا در نپرے کو او فاخبار کی فوٹو سے ورکوم دے او پوس پریکڑی خزی چې دا د یوې نه مې پریکړه کدوی ما نه راوت اوس خو پوهېږي چې د اجړاګانو راج دی هغه یو څلور پنځه اجړاګانو خپلو کې وی دا ټول خلک غلې کوي دا مونږ څه بلا والي راځئ چې مونږ هم غلاو په لاره کې ناستي څلور په جوارو کې پټ ناستي او یو اجړا چې دی اوس په لاره کې ولاړ نو یو خروالا پی راغلی دی نو دا اجړا ورته وی چې کولال ماما ویل ویل مونږ غلیو لار شو کوو هغه چې ورته داسې کتلي دي که نه نو دا چې وای دا خو اجړا دی اوس که تاسو خیال وکړئ که نه پخوا به دا اوس تولیه خرڅېږي دومره دومره شته که نه هلکانې ګرځي دا به پخوا ښځو دا چل کو اوس د هلکانو لاس کې نیولي اوس څه چل کوي دا خو چې په لاره روان یې او داسې لږ غوندې کوکړې وګورئ که نه
او تړک چې د دې غوږ دا تیس کوي چې دا زی څنګه په لاره سم چې دا غوږ درې ورځې سوځي دې مانه بیا کوک کینلا شي نظام پکار کلالو کته چې دا خو اجرا ده الغلی لار شو کې ویلو ولو درکه چې لخت ور سره و چې 100 لخت و کلال منډي کې او غنور اجراګانو ته आवाज کوي خور را پاسي وی پیجندو نو مونږه پیجندلی قسم په خدای کده چا سترګه سوځي څوک چې سکه سترګه نه سوځي شرابی کا شراب کی سترګې نه سوځي غل کا غلا کې سترګې نه سوځي زناکار کا زنا کې سترګې نه سوځي جوارګر کا جواری کې سترګې نه سوځي رشوت خور کا رشوت علی سترګې نه سوځي ځکه تاسو والا څوک نشته چې مېړه رسخت کی دا کم طرف ته رسخت شي دا اختر پشپا باندې 13 جمعه کې قصخانه جمعات کې مونږ په بلا اختو اطلاع رااله بجلی مړې شوې په کوچی بازار کې وې خزه الکانو رونی وې نمال خزه کالکانو رونی وې خزه را وتیم دغه لدی چې الکان رونی سي قبل تل رونی اته تاسو خیال وکړئ کنه نه دا سپېګنی چې پټی کړیو کله داسې کېو کله دا راوځي سلا هم دغه راوځي چې چلتا خرایمه کا خر باندې پیښ دغه کنجر یو پدیتی دي سم خزه بار ګرځي په کوزو کې یا په بازارونو کې د اختر پشپا باندې ګرځي یا په دکانونو ګرځي شریف خزه داسي ویل که زمونږ د ملک چې او چې غاګو کې پولیس تبو چاله دي د ارامیانو شریف خزه و چیرلې دا شریف خزه شریف خزه دی ته وي نو بیا ټول ورمنډه کړي چاله په کوچی بازار کې الکانو خزه راونی اوس خو نور سترګې شي اوس خو د خزو بچي دا رورا ټټونه کوي ماما دا بوډاګه خون بلادای چې در باندې سوریش اوس خو نور یو شرمې ورس بیرته به نور شرمې تاسو خیال راکړئ قرآن سره به څه کوئ تاسو د ښځې د باچایۍ ولې خلاف یې موږ خو د ښځې د باچایۍ خلاف نه یو موږ خو وایو قرآن سره به څه چل کوئ آخر دا قرآن یا خو یې لرې کوي د ملک نه جنازه او باسۍ ختمې کوي چې قصه اخلاص کوي قرآن سره به څه چل کوئ قرآن څه ویلي دي ہر مطلق جاری کی گی پخپل اطلاق باندھے وقرنا فی بیوتکن قطعی آرڈر دے کرنا فی بیوتکن خزب پکور کی کینی بار بنوس دسر بچکے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم دے سر بچکے قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن قرآن سره بچکه خزه چې بار روزي قرآن وی جلباب به پسري جلباب هغه برقې ته وی چې د سر نواله تر خپو پورې یو وخته د کپڑے ټوټه هم ته بار نخ کوي دې سره بچکه قرآن هم دغه له ساتلې چې څوک مردار شي او مليان راولي او درې ورځې زیارت ورپسې ختم وکيو 2 روپے ورکې دغه لم ساتل چې دا مردار کونی به بخي یعنی یو ځن طلاق قرآن ته په ژوند نږدې ناراضي قرآن ورته د ناول عمره معزز کتابم نخکاری او هغه پلیت مردار شو مال او دولت ور سره ډېر دی او مليان او طالبان راوست
الا ختم ورپسې وکړي چې خدای پاک وکړي دا بخلی کی خیر قرآن سره به څه چل کوای او دا ملک خو به خدای نور شرمای دا به نور رسوا کی تانو تم وګوراو لونو تم وګوراو میندو تم وګورا دالک پلار تم وګوراو د جنای پلار د جنای پلار او مور جواب راولېږي چې الک با تماشې ور سره کینی ډولای بنه درک وای ته پتانا کو سټکورې شي تا خدای مردار کا چې دا زوی د در پسې بیا کوتک راغستې زه تنګم دې خزونه زه مزرا کرا یو ناسته مولا صاحب زوی لمه په ډېر خواره واده کړ او ویوال زه ډېر شکر هم ته په ګډې دې ته په ګډې تا د زوی واده چې څنګه کړې نو خو ماته معلوم دی بلارم ګیره شو کوي زوی مې نه خزه بوتلو ډېر شکر ډېر شکر تا سکول د زوی په واده ته په دا سپینه ګیره غویمه نه وي ته غویمه نه نن سبا خو آسان چل دا لاسکه که ځینې خلک وایي چې واده د مینه صوفیانه کار کې کوم قوالی صوفیانه شي اوس نه قوالی او ډمې تم ضرورت نشته وی سی آر په 300 روپۍ شپه ملاوي وی سی آر دلته ډیپوان دي سه ډیپوان لاړشه 300 روپۍ ورکا کور ته راوړو 10 روپۍ ټیکټ ته ولګاوه او دا د دنیا لپنګان راوړه په 300 دی راوړې ده او 900 ته جوړې کا 1500 ستاشوي 600 300 مالک لا ورکا تاسو خیال را دلته د ګردی غوس نه سي ده نو هغه د دوړ لاسونو کې مړزان نیو دنګي را دنګي خزراشي وې دلته د ګردی غوس نه سي ده ماشوم می دمول لراوستي چا چرته ده مال تروړو د ګردی غوس نه سي خودل تنشته د آدم علی السلام نو سي شته د پیغمبر نه سي قدمه په ماشوم و یا چرته ده مال زېما کړ ستا په دې ملک پرنګ رنګ د دین نه یو ماحول جوړ دمګره دا څومره بدعات او څومره دا تاسو سره جو په بو زیارت پروسه کال موټر خراب ما وی چیرې د زیارت ته ورشه د زیارتونو زخپله زما قبرونه زیارتونه مقبره می خوخي دي د ژوندونه می مړی خوخ ژوندۍ ورکوا او چې ورنږدې شي ډیران دې سبوی بتی درشه خبره ده د شهر خاموشان کوا په خپل غلي پراته دي چې تور شم پکې استاد غلې کی تاسو خیال را چې زیارت ته نه وته چې ګورم یو بازار جوړ د سرک نواله تر زیارت پورې سه بدالکان دي او مشتنديان دي او دا کټي کټي پناس دي او ورکړي او سنگار کړي خزي دي سه دلته راشه او دا واخلا او خوره دلته راشه دا شیخ ته مسکر روان دي شیخ نه ورپسې ده شیخ خوځړای په سر کړی ده شیخ نه پسې دکانداران आवाजونه دا دغه پوسټر کړو سره بوست کې کته خو باندې کله دې کته زه درو خو نه اندازه کوم دا د قوم حال کوم قوم چې د دین نه دومره لري دین نه دومره لري دغه وګوره دا علما دي تاسو دینه تاسو کړی دي چې اسلام دا دیرو متعلق څه ویلي دي دا تاسو کړی قرآن
قانون څه دی چا دیریلا یا د چا بزرگ قبر ته ورشي نو ته به څه کې دا تپوس هم قانون نه کړي خو نه وی خورې ولې دا ګوډه ګوډه کې وی شاله شو دا زړې زړې وی نوې زیارت ته سبا نه بس نه اتوار بس پالته دې تلدي او ټول باد بدل او زه سوکم بیا دغه منجورانو دشمنی به سو کوي دې ته سوچ وکړي د معتبرو ښځې په یو رنګ کې تباه دي کلبونه سینماګانې بلو پرنټونه وی سی آرونه او د غریبانو ښځې په بل رنګ کې تباه دي تاسو ته دا ښځې نه وایي چې ته شیخې ښځې د زوی واده دی دله خیال به کوه او بوډای درته څه وایي ځه جومات کې شیخي کوه وایي درته که نه ځه زما دا یو زوی دی زه به پې ارمانونه وباسم نه زړه پودړه بیا وګوره د ټولو نه مخکې ډولکي ته کړي دغه زړه ده بیا چې زوی کور ته راشي نو ښځه یې جارو وي نو په مور راکېږي چې دا زما ښځه ما دې دپاره کړي چې تاله به جاروګانې وهي نو زه یې لرې ته واده وکړه او ډېر په ګډېدو مې ورته وګوره چې دا ویښتې راله شکولي نو زه ورته څه چې ډېر شکر یا الله د زوی مټې په بري دا خو یې درنه ویښته شکولي چې خپو کې دې پړي واچي او په سپو پورې دې وتړي ته چې ګډېدې ما نه دې تپوس کړی وزړې مردارې تا چې ډولکی ته بنګړې اچولې ما نه دې تپوس کړی جب دیا رنج بتانے تو خدا یاد آیا اوس درته زه یاد شم ډېرې ښځې یو ښځه وه چې واده شوه د مېړه پوزه یې نه وه ښځو ورته ویل خدای دې ورکه که بې پوزې له یې ورکړې هغې ورته ویل دا بې پوزې دی راته خدای اوس ښه کړي خو څه د ربړ پوزه به ورته ولګوو که خیال مو کړي د ربړ پوزې هم لګي ربړ لاسونه لګي د ربړ پوزې لګي د ربړ هر شی لګي هر شي دې دغه کې تپوس وکړي د صدر کې دا ګوره بازار چې دی دې دکانونو کې لږ وګرځئ د ربړونو پوښتنه کوه چې دا ربړ څه دپاره تاسو په شرمونو شرمېږئ بې حیا او بې غیرتو ورشي دې ځای کې وګورئ تماشا وکړئ لکه بنین مې اغستو یو دکان صوفي غوندې ومای چې دا ښه سړی یو شي ته مې لاس وویل مالک یې من اوس څه شی و نو په منبر باندې درته ویلی نه شم وشي اوس خو نور انشاءالله ګورې به نور به د ځان تماشې تاسو دا زاړه زاړه یئ که دې زړو ښځو درته ونه وي چې ځه ورکشه طلاقي طلاق مې کړې ما په دې مخ متیازي چې زړې زړې به تاسو طلاقئ اوس هم ښځې چې په اسمبلی کې چې کومې ښځې تللي دي هغې وي د ښځو حقوق لا نه دي پوره خو سریان هم چا پاتې څه دي بیړه یې غر تاسو مغه نه یئ چې بر امام صاحب تلاړ شئ او جواری وګټئ نو شاه لطیف بری او چې جواری بیلئ او راشئ وایي چې دفع کرت زیارت دینگے انڈیا کے لیے توتا دبایا تاسو څه دین ایمان
تاسو جلګه داسې مولا پسې مونږ آوږي یو سړی ماته وی چې مولانا صاحب ته کشمیر ته تله مالنا کشمیر ته تله ته مال نه تله و ته څنګه مولا چې کشمیر ته نه تله مال خو نه تله مال ته تله و نه زم نه تله نو مال د بغیرت قوم امام چرته غیرتی کې دی شي و نه مال خو چې څنګه یې دغه سیو کنه هغه ورځ د گنج خجر علی زما کور ته وای چې خدای نارنانو تباہ کړ مال کیوں زما خزی ته ګوري زما لور ته ګوري زما انګور ته ګوري وینه خدا تباہ کړ سانے سنیا کہ بجلیگر ملا جران نے بھی سر کینچی کی تین کے کٹے مالے میری رنتے کو بڑھی رن نے کینچی کر کے ان کے کرسی اس تو بعد کینچی کر کے کرسی اے میری دھیوے بھی بیچاری بیمار اے میری نورے بھی دیکھ کوٹو تداسی گوری چپکی ٹیلیویژن شتا کنشتا ٹیلیویژن ننداغا چاپ کورنو کے دے چپے میراب کے امامت کوي پخلوتونو کے خلق لا سنا سپوي انشاءاللہ دام خدای سره وعده ده چې زه ژوندیم زما کور ته په دروغم ټلویزیون نه راننوز ټلویزیون دغه وګورئ مستقله سینما ده بایسکوپ ده دغه وګورئ بیا جمعې په ورځ په ټلویزیون کې د پهلوانانو یو کیسه کیږي لیدلم نه چا کړه چې ټي وي د لاس اوچت کړي لاس اوچت کړي چا کړه چې نشته لاس اوچت کړي ما ته وګوره یو خبره بیره تراغلې ده چې د جمعې په ورځ په ټلویزیون کې د پهلوانانو کشتی نو خزم ورته ناستی جنکایم ورته ناستی یو خو د عمران خان دغه یې کنه هغه د چا جنکای راځي دسخط اغستوله اجینه ولا د چا راغلی و دسخط اغستوله دا جنکای ورته د چا ناستی په سټیډیم کې د دې د سټ په وختو د درېمې تبي ورکیږي چا چې ملیریا یو د چا خزه سټیډیم کې کرکټ تناستی راغه سټ نه یو وختاله ټول مرز به پیزي داغه د ټاک ته لګان ماوه دا پهلوانانو ته خزه ناستی نو چې دې پهلوان ته غسنډا ته وګوري او د خپل میړه ته وګوري دې مګې ته نو دا خزه وای چې و مور او پلارا کور دې وران دا سمګی لدی ور کړم سړی خدغه دې وا دغه سه شرمېدلی قوم سره بچکه یا به خزه مان لاري شي کتاب کتول الا هغه جدا ته وګوره ماشوم دې سورې پېښوي ناغجی کتاب اوهو غیب علم تیرې دو په دې سورې شوې اوس پیمانه د غیب علم سورې کم زید وته پتانا کو سټکوري شیدا خزه پوي کوي و به خموزه چې په بوت روان یې شیخ مخ کې ده شیخ نه ورپسې ده کوزانه په سر ده د کوزې په سخنک کې واخه ورکړي دي شیخ صاحب چرته دا کور والا خو کې بعد لګه پابو میا صاحب زیارت هم لیدلې تلی ای ولا د مین روډ نا چې زیارت پورې ځه بازار هم لیدلې الکان په ناشتي
الته موټر خرابو ما وی راشه دا زیارت وکا چې پیور خورالم کنه لکان پیناستی جنکه استری کی زیارت ته واخلا 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 خوره واخلا 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 خوره واخلا راشه کنه واخلا راشه کنه لکه دا دلې دا کوم بازار دی کوچی بازار مینا بازار کما کپڑا راوالم درته خوري وای ماوالا کپڑا ماوالا پوس پرے کرو ماوالا ماوالا کپڑا دا زمون ملک دی دې د پاره دیکھو ګوره مولانا فضل الرحمان صاحب تویم د دې علاج الیکشن نه دی الیکشن کې به هم دغه خره دقت به بدلی شي په بل روپ کې براش د جې کې نوم تبدیل شو دا به تاسو ته پیښور ښار کې بیرون کچرۍ گیټ اشرف روډ د فقیر خان سره خوله کې ناصر خان کیسټ هاوس کې ملاویږي. اوس محرم چې راشي نو مونږ ستاسو په دې خیال کې اچولې دي چې محرم راشي وروره د شربتو کا او بار روباسو په ماشومانو تقسیم کا ځکه چې حسنین تګي شهیدان شي. دا مونږ درته ویلي اول مونږ دا لالو اول ما مردار کوي مونږ درته دا په دماغ کې اچولې دي چې شربتو کا او بار روباسو ډولګي پیدا کا او چې حسنین تګي شهیدان شي. دا د محرم په لسم ورځ باندې قبرونو تراشي چې به منګي در سره خدا د کولالانو اوریدلی په غوړه د کولالانو منګي ډیر خرج نوراشي په قبرونو وترور دا سکه دا زړې خزي زمونږ نه دي دا سکه وای بچیا سنن تګي شهیدان شي. نو ته د عقل سترګې وخوري دا عقل سترګې وخوري حسنین تګي په کربلا کې شهیدان شي او ته او په سمزو کې اچي تګي هغه شهیدان شي دي او په خپل مړی اچي وته سر دې در پورې کا کانه در پورې نه کته اې ته خدای بندا د دې د څه مثال دی لکه زه جمعات کې ناستم د جمعې شپه او چا فاتحه راوړي او صاحب اوریدم دی پکې او چرګم دی او مړه په رنگ رنگ سيزونه دي کنه او زه خرمه تراشي چې مولا صاحب وګم زوردم ها مور شو او څنګه مور شو په خپل دادان وړای منډه او ماته وی چې مور شو مور شو تګته او خجام دوبو ملا اوسکلو او درته ما چې تم د ماته شو نو ماته به نه وای چې په خبر ګورون شو بتاو اوسکلې او आवाज کې چې تم دستا ماته شو دامون کړی نو اول مو د مولا پرنګ د پیر پرنګ د میا پرنګ مون دا ګن جوړ کړ ټول ګن مون ایو کیمو چې دا خزه به ولیدي او کور ته براغه نو خزه خو تاسو ګورئ کړ پاکستان خزه سال جوړ کړ هغه ورځ یو وزیر ماته وی مولانا صاحب وګوره کنه اوس ملک دا سرک او دا ترقی وګوره ما ورته خبر اوره سرک د پیرنګیانو وخت کې وی لعنت ته پاغه چای چې څوک په پاکستان کې بل ترقی مني سیوا د خزو د ترقای خزو ترقی کړي دا راشي مازیګر کې په صدر روډ باندې وګورئ هر قسم ګډاو ور قسم غواو میخه پکې ملاويږي بروای موټر کې ناشتي او خزه په دکاندارانو سره انګته اچي لګیایي اره بلا پکې ملای راشي صدر روډ باندې وګورئ کوچ بازار کې وګورئ کیسخانه کې وګورئ کلبونو کې وګورئ راشي انټرکان کې وګورئ
نن دا وزیران چې چا په پوزه نه پاکولا او په کور کې او بچاله نشي ورکوله نن داغه وزیرانو د لونو نکام پینټر کانټیننټل هوټل کې دا چا کړی دا مونږ کړی نو کړی نو حکیم بچکور تراغه او د خزو حال به وکړه ویل به مور لعنت په خزو امور به ویل بچیا بغیر زمانہ ویل ګوره مور مکوا ویل بچیا چې کې زما په لمن منس کی ویل ښا یو طالب ورته مصلحتي ک چې زما د امور او تختوا طالب بکور تطلو راتلو مور ته ویلوي چې یاره ما سره نکاح نه تړي بډای هغه ول زه خو زړای ما ویل خیر دې زه زړه په نکاح کوم ویل خما او تختوا بډای تلم نشو په پچای کې کېنولې حکیم ته وی چې مور مې دې راضي کړه ویل خپ په پچای کې دې کېنولې خو په پلانې لار راشه زه بدر ته مخې لرازم لاندې پچای کې بډای نه ستاسو په پاسه مالو چی چې حکیم ولراغه طالب اسدي وی دي مالوش ته تکیره دا پچای ا بډای په پاس نزور کوي چې پچای کې نه دی بیړه دی چې پچای کې خوا مالو چې تلره کې مور زیړ سترګې پکې نیولې ویلې مور نالت پخزه هغه ول بچي اول پما نو عزیزانو ټول مرداری مونږ جوړه کړې اسلام د سود د زکات پیسو تقسیمولو ته نه وایي اسلام عشر راټولولو ته نه وایي اسلام دې ته وایي چې د غل نه لاس غوس کا زناکار سنگسار کا او شرابي په درو وا په دې خبره پوهیږي نن ستا ټول ملک غل دی دکان محفوظ نه دی کور محفوظ نه دی زوی محفوظ نه دی لور محفوظ نه ده خزه محفوظ نه ده ٹھیک شو ټول ملک غل پاکستان قانون وګور قانون څه ده پولیس سره او خزه زنا کیونی و سم کړی وړاندې شي پرچا چاک شو اف ای آر چاک شو مجسټریټ تپی شو څه چل شوی دي د زنا کړي دي سړیو دي خزه وای په زور کا فرازا اجینه پیراټوب کې وځي پر ازار زور چل دیالک ته بوتلې وای نه جې دم ما بوتلې بیا باس پیوشي د وکیلانو سره دا بیلبل دی بیلبل یو نان بیلبل دی وای دا بیلبل نان بیلبل او بیلبل دا قابل ضمانت ده زئی دې لپاره قانون کې څه سزا نشته نو چې پر ازا څوک زناو کې په پاکستان تعزیرات کې ماته دانه سزا وایي هغه ورځ خزه ما پسې شوی اخبار کې مکتلی خزه را ماوي چې حیدر خانم سے په اخبار نه کیږي والله کم پرید والله العظیم چې زما دا جبه په خله کې وی زب ترغه پارام نه کینم چې تر سو پورې مې د پاکستان خزو تسپینی بورکه ور په سر کړی نه دا شرمېدلې قوم د شهیدانو د کربلا نوم په کوم خلالي نوم ما 22 کال په دې صدر کې تیر کړی دلته امام ممتاز ټولو ته پته دا نو چې زما کور کله دا جوخت سي سلويخ کال د پاکستانو شو چې اندوان تلی انده یو سکړای تلی او دا غیدا پرکټای پاتې په سلويخ کال کې زمونږ د خزو سودا ختم نشو اورز دا سودا لذي شاپینګ کوي په دې دکانونو وګورئ ګرځي زه کله کله صدر تراشم دلته دغه په سر راځم دا جامع چې وینځي په صرف دلته لږ ارزان دي زمونږ بالا مړای کې کوفه ده اګران صرف په سر راځم نو دوی را رواني
داسې کې پاره بل دکان کې پاره ټول ورځ په دې دکانونو ګرځي او باو پختنه وکړي. اوس کچا ورته وی چې رانی تو کې پاره بیا به څه چلی مانا کوئٹہ کے چا تپوس دلی کی رانا چا تپوسو کو وے سال دے ستاسو پا ملک کے ما زمونگ ملک کے سال دے زمونگ ملک کے دال دے چے دورزے کار نکم سڑے ازگار شی مازیگر چے کور تلار شی نو می خفرانی دی سرولو لے بوزی وے میخا چوک دے مالدہ خزی میخی دی کندی اوے پیمان چې د دفترونو راشي او کورونو تراشي سنبه ورته تیاره جوړه کړې ناستئ بیا غلو بی دړدړای لو بی هغه ورځې ښځې ما پسې شوي مال ښځې وخت به راشي زه به تاسو ته د اسمان ستوري ښیم سپینې بورکې به در په سروم دلاخې به در اغوندم کم چې نن نه 40 کاله مخکې د پېښور رواج و پرتوک د پاسه به دلاخا چولا چې زما د پرتوک کپړم پردې سړی ونه ګوري غوږ کېږه یو سړی او پردی ښځې سین نه پورې وتې نو د سره خپله ښځه وه پردی ټولې په شا کړې سین نه یې پورې ایستې او د خپلې ته یې ویل چې ته په خپله راځه نا غریبه لمده شوه چې په اوبو کې پرېوت پردی ښځې چې د سین نه پورې وتې کورونو ته لاړې او دی راغه ما لمدې سره کېناست ښځې ورته ویل خدای دې غر کرالی اخر هغه لمدې پورې دې شپه شوه که زه دې په شا کړی وی نو لږه وچه خو به ومه عزیزانو دا مزاج د قوم داسې پرېږدم هم نه قسم په خدای چې نه تاسو پرېږدم نه د ملک ښځې پرېږدم نه د ملک جنکه دا ملک دی سیرت النبی جلسې کوئ تاسو وګورئ چې لږ په خېټه موړ شي ړومبی کار یې دی چې ښځه بربنډه کړي ړومبی کار یې ښځه له چادري ورپسې دا ګوګشتو ور سره رواني چادرۍ کې روان کړي د پښتو ملک دی که څه وایي بس تا څه کار دی ړومبی کار یې تاسو وګورئ د دې ملک ښځې اکی کوي کرکټ کوي کیمرې ور سره د کرکټ الکانو ته په کیمرو کې ګوري چې لږ نږدې ځان ته وګوري دا د پاکستان جنکۍ هلو اسلام را روان کوم طرف نه را روان مال زه پوهیم د پاکستان ښځې اسلام نه غواړي دا عنبرسرای میخي چې دي دا په دې ملک اسلام راوسته نه غواړي ځکه چې دې خلکو کړې بربنډې کم شی چې بربنډه مختشي اب ستا پلارم پټ نه کي دا تاسو کلو کې چې دا ښځو له سپینې بورکې دي صبر وکړئ لا په خېټه نه یې مړ شي دا میډیم سکولونه او کالجونه کدا ستاسو زړې زړې ایرانه چادروں کے بار رونوتی نو مان دا گیره کړه دا ټلویزیون او دا وی سی آرونه چې د شپې ورته تاسو په کور کې چلاوي لس اتکاله پسبا دا نوجوان طبقه دا به پښتانه نه دا به دمانی دا جنکای دې ته بیا پښتنې نه وای دا به بیا ډېری ځکه چې تا په کور کې ورته کنجرخانه یې خېده پلار چې دوپړای غږی ک بچی ورته ګډ شي نو بچی ملامت دي چې پلار یې دوپړای ماری نو بچی به ولې نه ګډي چې تا په کور کې ورته دمخانه یې خېده زما خزه او زما لونه شپورز د پردو سنداګانو تصویرونه ګوري د پردو سنداګانو ګډېده ګوري د پردو سنداګانو پهلوانیانی ګوري د پردو سنداګانو کرکټونه بالونه ګوري
ما سره بلور ته بیا لور چرته شیخ لور کی یا ګرینګل نه به ور کې ستا پلار به ورني ابا شیخ خو چې کوم سنډای په ټي وي کې کتلی تاسو خیال څه اوس خو ته ما دوکا کې یاره استاد جی زوکو دا ماشومان دي پردو کورونو تطلبم ټي وي پسنه مال را شخپل ورته ورای دا خدای شر کې مکه پکوړه ته اوس ما دوکا کې ته اوس ما دوکا کې پردي دغه ته تاسو خبره ده دیو جن په آرام کې نه آخرتونه نشتا نه جنتونه نشتا ولونه غوندیو یو ورځ د ثوابای ما تراغه ما ته التا بجلی ګرمولای مالاو ول پارام کې نه چې ډېرې موا پارام کې شور دې جوړ کړو ټول ملک دې په سر راغسته جنت می ټوکړي ټوکړي کو او استمه وغورځولو مال جنت می ټوکړي نه کو اول دوزخ کې می خصي خواله دي تب مخ کې او مونږ در پسې